نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، آیا مونږ تاسو ته عمر نو درکړی دومره چې یو نصیحت اخیستونکی په هغه کې نصیحت قبول کړي. وجاءکم النذیر، او راغلی تاسو ته هغه یېروونکی. سورة فاتحه آیت نمبر 37. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل اعذر الله الى امرئ، الله تعالی دا انسان باندې عذرونه ختمه او نه مني. اخر اجله حتى بلغ 60 سنه، چې الله تعالی ورسي نیټه شپېته وکالو 60 سال ته ورسېږي، او د 60 سال نه وروستو دی چې دا د عمر د دې امت د عمرونو هغه غټ عمر دی. شاذ و نادر به وي، لیکن نور اکثر به شپېته او یو کال په منځ کې. رسول الله فرمایي اعمار امتی ما بین 60 و 70، زما د امت عمر کم دی، د شپېته او د اویاو کلونو په منځ کې وي. شاذ و نادر به زیاتېږي. خو الله تعالی د دې امت سره ډېر لوی احسان کړی دی، خو امت په احسان پوهېږي نه. لکه دا نه چې تېر شوي امتونو کې ټول خلک داسې غلط خلک وو او کې چا صحیح کار نه دی کړی. په هغو امتونو کې خلکو 300 400 500 800 زر کاله د نوح علیه السلام قومونو کې چې کومه قومونه هغه عبادتونه کړي دي. یو سړی چې کومه دی نو زر کاله بندګي کوي، او زر کاله چې کومه دی نو روجې نیسي، زر کاله چې کومه دی الله بندره تابعدار. او بل طرف ته زمونږ بندګي چې شپېته کاله عمر یې 15 لري کې نو 15 کاله پاتې شو. په 15 کالو باندې د هغې زرو کالو د بندګۍ والو نه الله په دې امت ډېر احسان کوي، او د دې امت سره ډېر لوی زیات چې کوم دی الله تعالی رحم کوي، الله پې مین دی. خو د مینې مطلب دا نه ته بغاوت کوي، او نه د الله تعالی دې امت سره احسانات دی. دې مطلب دا دی چې ته به ناشکري کوي. دا امت په ډېر جنت ته ځي، خو باغیان نه. کما خلک چې موتی او تابعدار دي، حقوق الله الله معاف کوي. په حقوق الله په معافۍ کې دې امت سره ډېر احسان کوي. حقوق العباد الله تعالی چاته نه معاف کوي. حقوق العباد کی خصوصی مالیات دا شهید ته نه معاف کوي. شهید ته اگر که یو حدیث کې شته د ابن ماجه حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې را یو شهید البر دی او شهید البحر دی. شهید البحر ته الله تعالی دین او امانت دواړه معاف کوي، او شهید البر ته نه معاف کوي. په وچو به چې کوم شهید شوی نو هغې ته نه و چې په سمندر کې شهید شوی نو هغې دپاره
لیکن دغه حدیث کمزوری دی په مقابله کې صحیح روایت دي د بخاري او د نورو کتابونو چې په هغه کې الله تعالی حقوق العباد مالیات نه معاف کوي. نو چې کله بنده عقیده ټیک وي او حقوق العباد کې برابري نو حقوق الله کې څه کوتاهي شي الله ورته معاف کوي. اوس الله تعالی موږ له عمر راکړی دی. قرآن کې الله فرمایي اولم نعمرکم ما يتذکر فی من تذکر او جاءکم النذیر. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د عمر نه مراد 80 کال عمر دی چې الله تعالی په دې امت کې وسړي 80 کال عمر ورکړي او د 80 کال نه پس هم دی داسې کارونه کوي چې هغه ځوانان هم نه کوي، هغه ګناهونه کوي چې هغه ګناهونه ځوانان هم نه کوي. په دې وجه باندې په دې انسان باندې الله تعالی ډبل لعنت را لېږي او غضب را لېږي. نو چې عمر 80 کالو ته ورسېږي جاءکم النذیر او د نذیر نو مراد دا چې په یختو کې سپین ولګي، سپین سره سپین ګیره شي. نو کله کله به ټیم یو کله د 80 کالو د عمر ته چې ورسېږي نو خصوصي بیا دغه یادوي او بیا هم د بغاوتونو سوچ کوي. نو دا ډېر بدبخت انسان دی چې دی الله تعالی بالغ کو په جسم یې پوره کو، دی الله تعالی بالغ کو 40 سال په عقل یې پوره کو او دی الله 80 کالو ته ورسولو نعمتونه او هر څه مخې ته راله، اوس هم د بغاوت په لار باندې روان دی. نو ځکه رسول الله فرمایي صحیح بخاری حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایل اعذر الله الى امرئ ولې ترجمه. ډېر خلک غلط کوي، ډېر خلک نه ډېر مليان غلط کوي. دې کې د اعذر کې موږ دې ته حمزه سلبیه وایو، دا باب افعال له باب افعال کې طالبان مليان چې کله کتاب ګوري په اصول اکبری وغیرہ نه پوهیږي چې باب افعال کې کومه د حمزه ده دا د سلب د پاره ده، یعنی دا خپل معنا او مضمون چې کومه ده سلب کوي ختمي یې. نو د دې مطلب سره اعذر الله الله تعالی د هغه سړي عذر نه مني، ختمي یې سلب کوي. کوم سړی هغه سړی چې اخر اجله حتی بلغ 60 سنه تر دې د 80 کالو ته ورسېږي. امام نووي رحم الله فرمایي ترجمه سره لم يترك عذرا اذ امهله هذه المده يقال اعذر الرجل اذا بلغ الغايه في العذر. وای الله تعالی د مهلت ورکو دومره ټیم دومره زمانہ او دې بیا هم چې کوم دین د سرکشي سوچونه کوي او د بغاوت سوچونه کوي. زما دا خیال لري چې الله د دې امت لپاره د رحمتونو سره یو غټه فتنه چې کوي دا موبایل له دا ډېر غټه فتنه څه ده چې یو سړی سپینګیره شي کنه هغه بیا خپل نو سو د بچو مخې ته چې کوم دین هغه دې ډېر څه ګډي وډیم نه ویو لګ داسي سنجیده غونتی شي او دې موبایل چې کوم دین مشران غیر سنجیده کړه دغه ماشومان خواته ناسي او د موبایل کلاو کړی ورسره بګي ګوري غیر سنجیده شو. پیدا دي چاوانه غستله پیدا زګونه بګشته د پیدا زګونه بګشته دا غینه پیدا غستل پکار دي لیکن فائدې دي نه غستل کیږي. تاسو ته پته شته تاسو خپل سروې اوریدل دي ګوګل چې سکال کوم سروې کړی دا د پاکستان په ټاپ باندې دی ماشاءالله چې په ټوله دنیا کې 90% د فحاشۍ اوریاني فلمونه ویډیوګان پاکستان کې کتل شوی دي. ټوله دنیا کې پاکستان په ټاپ چې 90% چې کوم دی نو دا نیټ چې کوم دی کتل شوی دی د فحاشۍ اوریاني ویډیوګان د پاکستان کې کتل شوی دي. 10% باقي ټوله دنیا کې کتل شوی دي. باقي څو ملکونه دي کنه په خوانه خو 270 وسته نه خبر څومره وي یعنی 207 208 ملکونه یره دینه زیاتی پرس کا په دې ټولو کې 10% او په پاکستان کې 90%.
مولیانې تباه کړه ټول خانه وړ صاحب ما ته وایي یاره جول ته مونږ ساده موبایل خولې راوستو وړسپ ته دي ګوره ټول وخت خراب قسم دی چې موبایل کولاو کومه نو په ثابت 2 غنټو کې 2 صفحې نشم لیکلی او چې موبایل بند کما نو په 1 غنټه کې چې کومې 40-50 صفحې لیکم زما موبایل بند دي اکثر پیدې نشته بې پیدې شه دی دا تبوسونه چې کې کنه در ټول لغټ بې پیدې دي زر په کور کې ناست دی والته په دکان کې سړي سره باس کې او یاره مولوي صاحب ته په ټلیفون وکړو شیخ صاحب ته په ټلیفون وکړو سیده پسې بندوم ولې دا ستاسو د علم څه خیراتي دی څه ته بالتې بکواس کې والتې به باسونه شروع کړي او شیخ صاحب نه تپوس وکړه او بیا هغه بدنام کا څه فایدې را پیدې دې اخیستل پکار دي د دې وجې نه موبایل د ټول نه زیات چې غرق کړه نو څوک یې غرق کړه د ټول نه زیات چې غرق کړه نو دا یې ښځې غرق کړې او مولیان یې غرق کړه دوی بس دیګ پراته دي او بیا بوډاګان یې غرق کړه ځوانان خو سم ځوانان دي که نه خو بوډاګان هم چې کومه دی نو هغه د موبایل هغه تاواني خبرې د دې وجې نه لږ خیال پکار دی عمر روان دی ډېر په تیزۍ باندې خوف الهي ډېر په تیزۍ باندې کمېدو طرف ته روان دی قسم دی یره ختمه شو نه په مخ باندې اثر ښکاري او نه په زړه باندې اثر ښکاري پخوا نه جنازې به وي په دې جنازه کې به دا خلک داسې سنجیده وو یو رعب به و د مړي رعب به و اوس دا زړونه داسې کلک شو چې په جنازګاه کې هم خلک دا چغې او چغې او بکواس نو خو د کلي غوایان خو پېژنئ تاسو که نه د کلي غوایان او کلي قمقلان چې نه پېژنئ نو مولوي صاحب به تقریر کوي او دې والدې په جنازه کې خبرې کوي د غوایي زوی او بیا چې ته ووایې زما پلار یاد کړو ستا پلار هم دغه شانتې غوایي و نو چې ستا غوندې شی پیدا کړی دی خلک به چې کومه دی نو چاپېره د بار نه راغلي دا څنګه خلک دي لکه دا خو مولانا صاحب تقریر کوي او دې ورته غوږ هم نږدي ګپ او خندا او بړقا او هلته یوه قبر تیارېږي او دی به وایي زه پرېږده مړه څه خاص خبره نشته او بیا به دلته تعزیت یې که نه او زامنو بیا چې کومه دی نو خانه دا کاټن تورې او سپینې نوي نوي کپړې اغوستل چې دا ورته پته نه شي چې لکه 3 ورځې خو غرق شي مصنوعي خفګان په ځان راوله دا تا ته چا ویلي دي 3 ورځې خو به ته به مصنوعي تعزیت کې نو دی به خانه ځان به سنبال کړی او را به وځي پروا به هم نه ساتي چې پلار مې مړ دی مور مې مړه ده ورور مړ دی څوک مړه ده صرف یو ښځه د تعزیت د خاوند چې کومه دی مجرمه ده چا به 4 میاشتې 10 ورځې اگر که ښځې هم هغه شانتې نه دي اوس پکې اسلام آباد او پنډۍ ته هم ځي خو خبره دا ده چې څه ګزاره کوي ځان تیارول پکار دي سبا را روان دی او د سبا دپاره تیاري پکار ده او په دې باندې کار نه کېږي دا کومه دوکې شوکې دا کومه چالاکي مالاکي چې ده دالتې نه چلېږي دا ټولې چالاکیانې دا هر څه پاتې شي سرکشه به ځي تش قصه به پاتې کېږي نمرود لاړو د بغاوت قصه یې پاتې شو بغاوت یې پاتې نه شو د بغاوت افسانه او قصه یې پاتې شو قارون لاړو دولت یې پاتې نه شو خو دولت قصه یې پاتې شو خلکو ته فرعون لاړ د هغه سرکشۍ او د بغاوتونو قصې چې کومه دی موږ اوس وایو قرآن کې داسې یو شی و فرعون و ځان ته چې کومه دی رب العالمین وایو د ربوبیت دعوې کړې وه لیکن د مرګ نه بچ نه شو مرګ نه بچ کېدل ډېر ګران کار دی که ته ورته انویلیټر ولګې او که بل شی ورته ولګې که بل شی ولګې هسې مصنوعي ساه وله ورکړې که نه څوک نه بچ کېږي دا ځمکه دا دنیا د دې ځمکې دا خېټه مونږ ټول به راکاږي کره او کوټه ټول به راکاږي نو چې یو سړی روان دی د دنیا نه نو د هغې دنیا غم ولې نه کوي الله غفور رحیم دی الله ډېر مهربان دی ستا په معمولي توجه باندې الله تا معاف کوي خو چې توجه خو وکړې که نه یو سړی باغي دی
توجه نه کوي او بیا هم دی وایي الله دې ما معاف کړي. الله وایي زه تا ولې معاف کوم؟ ما در باندې دومره احسانات کړي دي، دومره نعمتونه مې در باندې کړي دي، دومره ښېګړې مې در سره کړي دي او ته ما نه منې، باغي یې، تا معاف کومه. مور و پلار چې کومه دی په معمولي خفګان باندې ټول عمر نه معاف کوي او ټول عمر بغاوت یې کړی دی او د بغاوت سره زمه د دنیا نه وایي ما معاف کړي. تا څنګه معاف کړي؟ الله تعالی باغي نه معاف کوي، بلکې د دنیا په هیڅ قانون کې باغي چې کومه دی دا معاف نه دی، دا واجب القتل دی. که دا انسانانو قانون دی هم د باغي دپاره قتل دی. په چاینا په کوریا کې خو چې په بم پورې تړي، په توپه پورې اولځوي یې. په باقي ټولې دنیا کې د باغي قانون سزا چې کومه دی نه قتل دی. قتل د باغي دپاره معافي نشته، د ګناهګار دپاره معافي شته. یو ته ګناهګار وایي، یو ته باغي وایي. ګناهګار دی ته وایي چې زمانه ګناه شوې ده، زمانه غلطي شوې ده، چېرې د پلار او مور مخې له زمن ما به څنګه معاف کوي، په کومې طریقه ورشم؟ نو بیا غریب څه کوي؟ کله د پلار دوست ته وایي، کله ملګري ته وایي، کله مشر تره ته وایي، کله ماما ته وایي، کله نیکه ته وایي، کله نیا ته وایي. په مختلفو طریقو باندې غریب ګرځي چېرې زه لاړ شم د پلار او د مور مخې ته چې ما معاف کړي. دې ته ګناهګار وایي. یو د مور او پلار باغي، همې غلطي کړې ده، هم کنځلي کوي او بهر په هر ځای کې چې څوک ورته غرق شي هغه مور و پلار خواله دې ورشه، وایي د هغه خواله ورځم، هغه پلانکې، هغه پلانکې، او کم نومونه له په خوله ورځي هغه وایي. دې ته باغي وایي. مور و پلار دغه ګناهګار معاف کوي، خو مور و پلار باغي نه معاف کوي. دا قانون دی. الله تعالی ګناهګار معاف کوي، ځکه چې ګناهګار کله ګناه وکړي د هغه سره خپل ګناه احساس وي. تاسو ته پته نه وایي د مرګ په ټایم کې انسان تر ټولو نه زیات چې د پریشانۍ سبب ګرځي او زیات عادي څه شی دی؟ یو انسانانو سره ظلمونه، یو پردی حق خوړل، یو خپله ګناه. دا درې خبرې د انسان مخې ته وي: ظلم، پردی حق خوړل او خپله ګناه. دا ورته مخې ته تاویږي، نیکي میکي ورته نه تاویږي، ځکه د خو پته ده چې نیکي خو شوې ده، خو حساب خو پردې کېږي. نو زر ورته رامخې ته چې یاره ما په داسې وخت کې ظلم کړی دی، ما دا کړی دی، ما دا کړی دی، ما پلانکې حق والی دی، اوس به څه کېږي؟ څنګه به معاف کېږم؟ دا ډېر ګران کاري. عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمانېدو که نه، خالد رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه دواړه په یو ورځ مسلمانان شوي دي. خو لیکن په عمر رضی الله عنه باندې د نبي علیه السلام دومره کلک اعتماد په اوله ورځ نه و، په خالد ابن ولید باندې و. ولې؟ خالد ابن ولید یو جنگجو سړی و، نور وړاندې چې کومه دی د ظلمونو سره څه کار نه و، بس په جنګ کې ورته څوک مخامخ راتلو نو هغه و، لیکن نور د جنګ نه بهر یې دومره ذره برابر په چا ظلم نه دی کړی. نو که دا جنګ د مسلمانانو خلاف کړی دی نو هم په جنګ کې، لیکن د جنگ نه بهر چې کومه دی نو هغه څه ظلمونه نه دي کړي. لیکن عمر رضی الله عنه خو جنگ نه بهر د مسلمانانو سره غټ غټ ظلمونه کړو. نو خالد رضی الله عنه خو راغی سیده مسلمان شو. نبی علیه السلام ورته ویل خالد لښکر تیار دی، سپه سالار شو دی، زه بس او یا رسول الله سپه سالار کېږم، خو نه هسې نه چې شکست وخورو ټول خلک به وایي چې منافق و. اوس به فوجي لاړ شم، بیا به سپه سالار شم، اوس به فوجي شم. یعنې څومره کلک اعتماد و، هېڅ چون چرای ونه کړو، اسلام یې قبول کو لاړ، فوج کې داخل شو، لاړو جنګ له جنګ یې وګټو. لیکن عمر رضی الله عنه ته خپل ځان معلومو. نبی علیه السلام له چې کله راغی او د بیعت کولو لاس یې اوږد کړو، نو بېرته لاس یې رسول الله چې لاس ورته راوږد کړو دا لاس دې پلکو او دې تر څه چل شو؟ ته خو د مکې نه راغلی مدینې ته د اسلام دپاره. او ورته ویلی چې یا رسول الله اسلام نشم قبلولی داسې. چې ولې؟ ویل چې ما داسې څه کړي دي چې ما سخت خفه کوي. که دا اسلام زما دغه ګناهونه معاف کوي نو بس ټیک ده، او که نه معاف کوي نو زه اسلام نشم قبلولی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام حقوق العباد نه معاف کوي. کله چا مالیات یې هغه له ورکړو نو چې څه شوي دي بس هغه درته معاف کوي. بیعت یې قبول کو، اسلام یې قبول کو، خو لیکن یره ورسره تا ته پته را د مرګه پورې وه. د هغې وجه دا صحیح مسلم حدیث دی د عبدالله ابن عمرو ابن عاص د زوی نه عبدالله نه، چې کله هغه وفات کېدلو نو ورته ویل چې زویه په ما باندې ډېر بد بد حالات راغلي دي. یو حالت را باندې دا و چې که په هغه وخت کې مړ وی سیده به جهنم ته تللی. یو وخت هغه راغلی د پیغمبر نه جدا کېدم نه، که مړ وی نو انشاءالله امید به دا و چې جنت ته به سیده تللی.
اوس په دې درېیمه پیړۍ کې راغلی یم چې هېڅ پته راته خپل ځان نه لګي کوم طرف ته روان یم. داسې وکړه چې کله مړ شم که نه ته زما سره هېڅ هم نشې کولی، نه زما د الله نه خلاصولی شي او نه مې د عذاب نه خلاصولی شي، خو زما یو زړه مطمئن دی. زه راته داسې وایم چې کله زه مړ شم او ته ما ښخ کړې نو باقي خلک دې ټول ځي، خو ته زما خواته دومره کښېنه دې قبر سره چې یو اوښ ذبح شي او هغه سپین شي او ټوټې ټوټې شي او تقسیم شي، دومره ساعت کښېنه بس. هسې تسلي مې ده، نور ته ما ته څه نشي کولی. دا ورسره یره او خوف ورسره. کامیاب خلک هماغه دی چې هغه د خپلې ګناه نه هېرېږي. کامیاب خلک هغه دی چې هغوی سره د ګناه غم ورسره وي. دا مې څه کړي دي، الله ورله توفیق ورکړي. ډېر خلک داسې دي که نه چې هغه بزرګان شوي دي، نو په بوډاوالي کې بزرګان شوي دي. په هغې بې شماره خلک دي. عبدالله زوی د مبارک دی پکې. عبدالله زوی د مبارک د ماشوموالي نه بزرګ نه و، ښه لارې د بغاوتونو اختیار کړې وه، لیکن د یو آیت او ټوکړې په وجه باندې، د آیت د اورېدلو په وجه باندې دا په زندګۍ کې انقلاب راغی او داسې یو بهترین مجتهد او محدث او شاسوار ته جوړ شوی. د هغه په باره کې خلک وایي چې پرسان اللیل پرسان النهار و زهاد الليل. دا لقب چې کوم دی دا صرف عبدالله مبارک سره دی چې د ورځې شاسوار او د شپې عبادت ګزار. دا هغه انسان بدل شو، انقلاب پکې غم ورسره و که نه، د ګناه غم در سره یې نه الله تعالی به تا کې بدلون راولي. او چې سړي سره د ګناه غم نه وي ورسره، د مرګه پورې چې سړی خپل ظلم نه مني که نه، دا تاسو پاکستان کې ونه کتل، د مرګه پورې خپل ظلم نه منلو، څوک و مشرف و، څنګه مرګ ولا الله ورکو، د دې نور انجام به هم داسې الله دې وله کي. ځکه چې کم ظالم دی که نه او هغه معافي هم نه غواړي او هغه ظلم د پاسه ظلم کوي، نو د هغه انجام د اتاتورک نه بدتر پکار دی، چینجي پکې وشي او کېږي به داسې انشاءالله. ظلم الله نه معاف کوي. بهترین انسان هغه دی چې هغه په مشر هغه دی په خپل رعایاو باندې نرمي کوي، رحم پې کوي، او چې رحم پې نه کوي که نه دا ظالم الله نه معاف کوي. الله تعالی هغه سړی معاف کوي. ځکه رسول الله فرمایي 80 کالو ته ورسېږي نو په ده کې درد پیدا کېدل پکار دي د خپلو ګناهونو، خوف الهي پکې پیدا کړل، د بعدې بیا هم بغاوتونه کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دې سړي عذر نه معاف کېږي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، بس آخري خبره دا یو زده کوي پکې چې کله سورت نصر نازل شو نو نبی علیه السلام دا یو دعا ډېره زیاته کوله. ځوانان مې هم کې خو دې 80 کلیز چې کوم دی دا ریټایرمنټ چې اخیستی دی، د 80 کالو والا چې کوم دی نو دوی دې خصوصي دا دعا ډېره کوي. ځکه چې نبی علیه السلام سورت نصر نازل شو د هغې نه پسې دا دعا ډېره کوله. دا د آیت تعویل او معنا ده. ګوره یو تفسیر دی، تاسو پوه شئ، تاسو به یو ټکي زه پوهېږم پر دوره تفسیرو کې د طالبان نسي که نه د شیخانو ته تفسیر او تعویل قسم دی که بې طالب پوهېږي، دغه شیخ یې په خپله هم نه پوهېږي. غونډې پاڼې واړی او تفسیر او تعویل پته ونه لګي. زه تاسو په 2 ټکو کې پوهېږم، یو ته تفسیر او یو ته تعویل وي. تعویل د قرآن مجید د مضمون عمل ته وي، د قرآن مجید د حکم عمل ته چې په خارج کې بهر کې ته عمل کې نو څنګه وپې کېدې تعویل وي. لکه په قرآن کې تا ته اقیم الصلاة نو تعویل به د پیغمبر نه زده کې، ماسپښین لمونځ به داسې کې، دې ته تعویل وي. قرآن کې تا ته الله تعالی استغفار وایه نو ته به استغفر الله د پیغمبر نه زده کې، دې تعویل وي. یو ته تفسیر وي. صلات څه ته وي؟ د لفظ د دې آیت شان نزول څه دی؟ زکات د لفظ څه معنا ده؟ د صوم د لفظ څه معنا ده؟ د دې آیات کریمه ټول مفهوم څه دی؟ د دې خلاصه څه ده؟ دې تفسیرات وي. د دې مطلب د عمل لپاره سره څنګه په عمل کوم دې تعویل وي. تعویل دې ته وي. نبی علیہ السلام د دې آیات کریمه تعویل کولو. عبد الله ابن عباس فرمایي چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، نو نبی علیہ السلام با په دې آخري عمر کې دا دعا ډېره کوله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، دا قرآن تعویل کول چې قرآن کې الله ورته وایي تسبیحات وایه، سبح، استغفار وکړه.
نو نبی علیه السلام تسبیحات ویل سبحانک اللهم ربنا وبحمدک او بیا وایي بخښنه وغواړه ای الله مغفر لی. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي صحیح مسلم کې دي چې ما تپوس وکړئ د الله رسوله د سورت نصر نه وروستو ته ډېره دا دعا کې چې سبحانک اللهم وبحمدک الله مغفر لی دا یې زده کوي سبحانک اللهم وبحمدک الله مغفر لی دا ډېره کې نبی علیه السلام ته وفرمیل چې کله یو انسان خپل نعمتونه پوره ویني نو هغه له دا پکار دی دې نه وروستو بیا الله ته متوجه شي سبحان الله وبحمدک دا د هغې نعمتونو شکریه ده او د خپلو ګناهونو بخشش دی. اوس راشي 60 ته سړی ورسېدلو زامن یې ول ده لوڼې ول دی د زامنو د لوڼ نوکرۍ ول دی د هغوی نوسي بچي ول ده نوسي کړوسي ول ده خپل کور یې ولیدلو خپل ځان یې بابا دادا ولیدلو دغه رنګې چې کوم دی مور او ابه یې ولیدله مور او نیا یې چې کوم دی ولیدله چې زه مور یم زه نیا یم زه پلار یم زه نیکه یم زه چې کوم دی نو یو څوک خو ما ته مشر وایي زوی راته وایي لور راته بابا وایي مشر راته وایي نو دله دا پکار دی چې دی د دې ذکر سره چې کوم دی خپل ځان متعلق کړي. نو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله راته وفرمیل چې کله ما وکتل چې اسلام غالب شو مسلمانان ډلې راځي او اسلام په تیزۍ سره خورېدل شروع شو نه دی مطلب دا دی زه د دنیا نه ځم زه د دنیا نه ځم ځکه نعمتونه پوره شو نو ما له دا پکار دی چې زه اوس څه کومه الله ته خو هسې متوجه خو امت ته ښي نو د هغې نه بعد به رسول الله څه ویله سبحانک اللهم وبحمدک الله مغفر لی یا الله ستا د ټولو نعمتونو شکریه ادا کوم او یا الله ما ته زما ګناهونه معاف کړه. دا دعا چې کوم دا به کوله دنیا د ختمېدو واله د خفه کېږئ مه پاتې ده د هر چا نه که د مالداره نه پاتې کېږي نو د غریب نه پاتې کېږي او که د سرکشه نه پاتې کېږي نو د عاجزه نه پاتې کېږي د مسلمان نه پاتې کېږي نو د کافر نه پاتې کېږي. مرګ شته او تاسو په دې خپل کلي کې وګورئ دا مرګونه دومره په تیزۍ روان دي چې سړی حیران شي. خو زه بار تاسو ته وایم چې یاره داسې مرګ پکار دی چې سړی مړ شي که نه او خلک وایي ښه سړی و یا سړی مړ شي او خلک وایي چې یاره ډېر بې ضرره سړی و. دې دوو ټکو دپاره خو کوشش وکړئ که نه که دا ټکی چې کومه دی درپسې وننښلي اوچت ټکی دی چې یاره ډېر ښه سړی و نو د دې نه لاندې ټکی چې دی دویم نمبردار دی چې یاره ډېر بې ضرره سړی و دا دواړه چې کومه ستاره کامیابۍ دپاره چې کومه دی یو ګواهي ده. خو لیکن که فرض کړه یو سړی مړ شي او د هغې په باره کې خلک وایي چې شکر دی چې الله تعالی دې دنیا خلاصه کړه د دې بدبخته نه ټوله دنیا په اور کې وه کور محله کلی علاقه بازار کم طرف ته یې شرمه خو کم طرف ته چې تلو نو بس د عقل نه خلاص و دا یي که نه نو دا د ده لپاره بربادي ده تباهي ده. نو دومره خوږ و که نه چې یاره خلک خو وایي چې یاره ډېر ښه سړی و دا خو هله خلک وایي چې تا کې څه کار دې سړیتوب کړی وي او که د سړیتوب څه کار نه شي کولی نو د خلکو د ضرر نه خو خپل ځان بچ کړي چا تکلیف خو نه رسې نو بیا خلک وایي چې څه دا بې ضرره سړی و. نو الله تعالی دې موږ په دې دوو کې راولي الله دې موږ ښه مسلمانان جوړ کړي د سبا غم دې الله تعالی زموږ سره پیدا کړي. دعا وکړئ د مردګانو باره کې امداد حسین مور ته دعا وکړئ برکلي کې هغه هلک ځوان وفات شوی دی توثیق هغې ته دعا وکړئ کالونۍ کې څوک وفات شوی دی پرون الهو العالمین ستا بندګان تاله درغلي دي عاجزه دي کمزوري دي معافق بخشش نصیب قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ د رحم او د کرم معامله ورسره وکړه. نور څوک وفات شوي دي کلي چمګاون علاقه کې ټول معاف کړي څوک بیماران دي شفای کامله عاجله وله ورکړي الهو العالمین زموږ عقاید برابر کړي زموږ اعمال برابر کړي د فتنو پر دور کې زموږ د ایمان زموږ د عقایدو د اعمالو د کورونو د بچو ته محافظ و ناصر شي د رحم او د کرم معامله راسره وکړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا